ښه تاسو چې چا خولې وچې دي اوس په موقع موږ میډیکل چې خدای مو دې وکړي تاسې ټول یو ریفلیکس ته سمپتیټیک ته که نه وکاره چې سمپتیټیک ریسپانس یې کله زیات شي که نه مطلب سړي باندې داسې لوډ راشي د داسې غټه خبر پر روان وي بیا یې خولې چې لاړې وچېږي که نه لږ ډېره خوله پر رادرومي صحیح ده که نه نو ټیسټ چې دا لکه تیاري چې یو ور تاسې ټیسټ ته ناست یو نو دې مطلب دا ده چې تاسې ټول به څه ناڅه تیاري سره راغلي یو داسې نه ده چې تاسې چې به لکه ډېر کم تېر کسان به داسې وي چې به بغیر د تیاري راغلي چې یو ور څوک ټیسټ ته راځي هغه تیاري خامخا وي خو مقابله چې ده ډېره په دې باندې وي چې څوک سټرس په صحیح طریقې سره منیج کړي لکه تیاري به تاسو ټولو به اف سی بکس ویلي څوک به داسې نه وي چې وایي چې ما صرف فرسټ ایئر ویلی دا زه په فرسټ ایئر ټیسټ پاس کوم لا ما صرف سیکنډ ایئر ویلی ده په سیکنډ ایئر یې پاس کوم په یوه کلاس باندې نه کېږي لا په یو بک باندې نه کېږي ټولو به اف سی کورس پوره کړی خو هغه سره سره لکه دا له ټولو امپارټنټ خبر دا ده چې ته سټرس څرنګه منیج کوې صحیح ده که نه لکه یو ځڼکی د هغه نه یو ایم سی کیو خطا څه هغه صرف بس هغه یو ځل د خطا څه نور ټیسټ یې صحیح ده یو ځڼکی د هغه نه یو ایم سی کیو خطا څه هغه یې له وجې چې ده د نه 5-10 ایم سی کیو نور خطا سله نو دا نقصان خبره ده که نه نو دا سټرس منیج کول چې دي که نه دا ډېر ضروري شای ده ټیسټ چې سټرس منیج کولو چې اولنی شای چې ده خپل منټل سټیټس چې ده برابر ساتل لکه ذهنن چې تاسې دې خبرې ته تیار یو چې موږ ټیسټ ته روان یو خو داسې نه چې تاسې ډېر زیات بوج اخیستی چې دا ډېر زیات غټ ټیسټ ته لا بلکل وکه څوک پسې سلیکټ کېږي نه لا ډېره غټه خبر ده نه خپل منټل سټیټس په داسې ښوروي چې ټیسټ چې تا ته مدد درکوي چې ته ایم سی کیو صحیح طریقې سره سالو کوای شې چې دا دماغ کار کوي داسې نه چې تا دومره پریشر اخیستی چې کوم سبق در درومي چې هاته نه ویر شي صحیح ده که نو خپل دماغ چې ده منټل سټیټس اول ښه برابروو چې ټیسټ ته روان یو که نه تاسې به داسې ذهن سره روان یو چې ما نه چوره محنت کېده محنت ما کړی ده اف سی کورس چې ده هغه چې میکسیمم خبرې ما ته رادرومي ټیک ده که نه په ایکسپشن په دغه شیانو باندې به دغه ټایم چې سوچونه نه کوو چې دا خو دلته دغه ایکسپشن ده دا خو دلته دغه ایکسپشن ده دغه فارموله خو ما نه ویرسله دا سوچ په بلکل کوو نه چې کله ټیسټ ته درومه ټیک ده که نه دا سوچ په پسه برابرېږي چې تاسې دا اوس چې کوم ټایم تاسو سره ده چې دا پوره یوټیلایز کو تیاري پوره وکړو صحیح ده لکه منټل سټیټس چې ده دا یو خو به هلته ټیسټ ته چې کله روان هغه ټایم چې به ځان سره محنت کوې یو خو به ټیسټ ته چې ته روان یې هلته به ځان سره محنت کوې خپل منټل سټیټس په برابر ساتې چې تا باندې ایکسټرا چې بوج رای نه سي ټیک ده که نه چې چا څه سوال یا ډایرکټ ویلی سواله څه خبره بده پرشن تر باندې ښه دي که نه ډایرکټ وایه صحیح ده که نو او اول لکه بله خبر دا ده چې منټل سټیټس په دې سیټ سره برابري چې تا خپل محنت پوره کړی چې کله د خپل محنت پوره کړی یا خپل ایبیلیټي دې استعمال کړي بیا موږ ورته چې په ډډه به ډاډه یې چې خپل جان چې چوره محنت تا نه کېږي که نه لکه یو ځڼکی د ورځې چې 8 غنټې سبق ویلی شي د 8 غنټې ویلی ده نو دی به ډاډه وي بل ځڼکی د 14 غنټې سبق ویلی شي که نه بیا که یغ 10 غنټې ویلی یا به ډاډه نه وي لکه به دا سوچ کوي چې ما چوره محنت کوای څه مې نه ده کړی صحیح ده که نو خپل چې چوره محنت تر نه کېږي به پوره کوو اوس دا خبر ده چې ځینې ځڼکي وایي چې یاره موږ سره خو موبایل ده موږ خو چې داسې غنټه سبق ووایو بیا ستړي سوه موبایل ته مو ډه ورکېږي نو دا چې ده دا تاسو خپل پوره محنت نه ده صحیح ده که نه پوره محنت چې ده چې ته پوره کوشش وکړې اول خبر خو دا ده چې اوس ټایم یې تاسې وکړئ یې موبایلو دغه شیانو ده نه دا ټیسټ پورې زیات نه زیات 1.5 میاشت لا چې ښه ډېر سي 2.5 میاشتې به وي هېڅ چې پته نه لګېږي ډېټ پلان ده کنفرم سلای که نه نو دې چې ده تاسې موبایل نه بلکل جان لرې وساتو که وکړم بیا ډېر ضرورت بیا ساده موبایل استعمالوو لکه ډسټرکشن چې ده چې بل داسې شای چې جان طرف ته تا ټریک کوي هغه نه به پوره جان ساتو صرف سټډي ته به صحیح توجه ورکوو
لکه ډیسټرکشن چې یو خو موبایل راغی، سوشل میډیا دا ټول شیان پسې راځي، بل کرکټانه ټورنمنټانه ورزش به کوه مازدیګر ټیم چې به گیم ته په دې په نیت ځې چې ورزش کوم، دې په نیت په نه ځې چې زه اوس په موقع لکه دغه ټیم چې ما له جان کرکټر جوړوه، ما له جان فوټبالر جوړوه، صرف گیم ایکسرسایز پاره کوه چې تا کوم سټرس ته ایکسرسایز سره سټرس ډېر زیات کمیږي. صحیح ده که نه؟ نو خپل پوره محنت به وکړو، جان به پوره تیار کړو، بیا چې کله ټیسټ ته درومو نو جان به منټلی برابر ساتې. لکه دا سوچ پته کې چې ما خپل محنت پوره کړی ده چې څومره مانه کېده، نوره چې ده هر څه شی چې دي خدای سره دي. صحیح ده؟ بل اکثر کسان په دې باندې سوچ کوي لکه موږ ورته یو کنه چې دا قسمت خبر ده، چې چانه پته کې تی به چې دا قسمت خبر ده، لکه دا ټیسټ چې سلیکشن چې ده دا قسمت خبر ده، خو قسمت چې ډېرې کیسې راځي. قسمت چې له ټولو اول کیسه چې ده روغ صحت ته، ټول په صحت برابر یو که نه ماشاءالله. نو دې مطلب دا ده چې تاسې قسمت نیمه خو سم ده، چې صحت مو روغ ده که نه نیمه سم ده. هغه نه بعد دومه خبر چې ده محنت ده، چې دا ما ته ویل چې خپل ایبیلیټي به پوره استعمالوو. که چیرې تاسې خپل ایبیلیټي پوره استعمال کړه نو دې مطلب دا ده چې تاسې 75% قسمت برابر ده. که چیرې تاسې ایبیلیټي پوره استعمال نه کړله نو دې مطلب دا ده چې 25% تاسې خپل قسمت په خپله باندې خراب کړه. په خبره مې پیاړو که نه پیاړو؟ د بقیه 25% قسمت چې ده که نه، دا ټیسټ دوران دا سټرس منیج کول چې تا خپل منټل سټیټس جان ته برابر وساتې. صحیح ده که نه؟ بل داسې اکسیډنټ لا څه شی ده، لکه قسمت چې دواړه کیسې راځي، ځینې شیان یې موږ خپل کنټرول چې دي، ځینې شیان چې دي له پاسه دي، خو میکسیمم حصه چې ده یې موږ کنټرول چې ده. په خبره مې پیاړو که نه؟ چې محنت ته او صحت ته، صحت یې ټولو برابر ده. بل ایکسرسایز کوله، دا لکه داسې اکټیویټي ته مه کوه که نه چې په زیا خو به جان ته لاس لاپشه نه ورماتیا که نه. موږ چې د صحت سره څرنګې خیال کوو که نه، څوک تاسې لیدلی دی چې خپله مخه جان ته د لیدلی ودره چې زه خپل لاس ماتوم، خپل وجود حصه موږ نه خرابوو، خو خپل زندگی له ټولو قیمتي حصه چې ده ټیم ده هغه موږ خرابوو. هغه ته موږ وکړه دا سوچ کوونه چې یاره دا ټیم موږ نه ضایع کېږي. څوک خپل لاس نسي ضایع کوای ځکه چې هغه ډایرکټ ده ته پته لګېږي ډایرکټ، خو ټیم چې ده ډېر ضایع کوي ځکه چې هغه ده ته ډایرکټ پته نه لګېږي که نه، انډایرکټ. حالانکې دا ټیم مال نقصان چې ده ډېر غټ نقصان ده. نو ټیسټ ته چې کله جو خپل منټل سټیټس چې ده به ښه برابر ساتو. دوه خبرې مې ته وکړلې چې یو دا ده چې خپل ایبیلیټي به مو پوره استعمال کړي، چې څومره محنت ته نه کېږي به مو کړی، نو تاسې به په زړه باندې ډاډه یو چې ما نه څومره محنت کېده ما کړی ده. دومه خبر دا ده چې جان ته به ریلیکسیشن په خپله ورکوو. لکه دا سوچ به نه کوې چې زه یو داسې شي ته روان یم چې ډېر کم تیر خلک کوي، نه، دا سوچ به کوې چې زه یو داسې شي ته روان یم چې هغه ایوریج کسان یې کوی چې کله محنت وکړي. محنت خبر خو مو وکړه چې محنت په تاسې څه شی کړی، پوره به مو کړی. صحیح ده که نه؟ بیا چې کله ټیسټ ته لاړ شې، یو خو سنټر چې مخکې خو به لمر شو، اوس ما خیال ده شادي حالو چې کوي نو هغه لکه مسله ماشاءالله تاسو والا حل ده. زه خپله چې ما کوم ځای و که نه چې کله کېناستم لمر داسې ټیټر باندې ولاړ و، نو هلته بیا ډېر لکه ګرمي دا شیان به. اوس خو شادي حالو چې سیسټم وي که نه، اوبه به ځان سره واخلې، هغه بکسې ایښي لکه بوتل ښه ډېر پراته وي، بل ګړی چې خامخا یي ته سره ځکه چې ټیم پته نه لګېږي، هلته اعلان کوي که نه، خو ته چې 5-10 منټ بعد ټیم ګورې کله به سوچ درشي چې ټیم به څومره پاته وي، نیمه ګنټې لا 15 منټ بعد لا 45 منټ بعد اعلان کوي چې دومره ټیم پاته ده. خو بیا چې ګړی بل داسې چاکلیټ لا ټافي لا څه شی چې کله سړي اچانک زړه خراب شي. موږ چې ټیسټ ته ناست وو د KMC کرکټ ګراوند چې نعمتي سر مې چیک کړ، امبولینس سره روان و چې ومې کتل یوه جینکۍ ورخیستې وه په سټریچر باندې، لکه هغه لږ ډېره دباو سله که نه، بس به یې ګلوکوز لیول ډاون سلی و، هایپوګلایسیمیا ورته سلی وه، نو دومره زاوله لا ټافي لا چاکلیټ لا څه شی ځان سره سړی یوسي. لکه دا اوس دغه خبر زه ته کوم چې قسمت چې ځینې شیان یې موږ لاس چې دي چې په خپله بیا له خپل لاس پې نه خرابوي، ځینې شیان داسې دي چې څه شی دي له پاسه نه دي. ټیک ده که نه؟ بل اوس تاسې ټیم چې ده 2.5 ګنټې ده، لکه پیټرن نه به پوره ځان خبر کړي چې بیالوجي دومره MCQs دي، کیمسټري او فزیکس دومره MCQs دي، پیټرن نه به پوره ځان خبر کړي، ټیم به پوره ځان که چې ټیم پوره ته پته یي چې 2.5 ګنټې ده که 3 ګنټې ده.
لکه تاسې ولې اوس نیمه ګنټه کم کړې ده اوس که بیا نوی پیټرن راغی خو بیا خو به بدل شي بیا لکه پوره به جان څنډې خبره وه بیا چې ده چې ټیسټ ته کښېنې نو لږ ډېرې سړی دواګانې تېرې کړي درود شریف ووایي نو ټیسټ چې ده ډېره خبر چې ده یو خو اول خبر مې سټرس والا ته وکړه چې ذهن لکه اضافي بوج به په جان باندې بالکل راولیا نه په یوې طریقې دومه خبر چې ده د ټایم منیجمنټ ته چې ټایم به څرنګې منیج کوې ټیسټ چې لکه 2.5 غنټې دي 200 MCQs دي دا به څرنګې کوې نو هغه لپاره چې ده لکه ډېر خلک ډېرې طریقې استعمالوي خو ما چې کومه استعماله کړې وه ډېرو ملګرو نه مې لکه پته وکړه که MC چې هغه وایي چې موږ دا طریقه استعمال کړې وه لکه دا طریقه ده چې ټیسټ باندې به له سټارټ نه شروع سي چې کوم MCQ داسې وي چې ته ډایرکټ په پوه سوی چې دا جواب ده به ډایرکټ اټمپټ کوې که کوېسچن پیپر چې مارک په کوې که انسر شیټ چې ډایرکټ فیلینګ کوې چې کوم MCQ باندې پوه سې چې دا لا لږ ډېر سوچ غواړي لا کلکولیشن غواړي MCQ به چې دا فرست اټمپټ چې نه کوې لکه چې اولنی ریډینګ کوې که نه یغ دوران به دغه MCQs نه کوې چې لا تا نه سوچ غواړي لا کلکولیشن یې پچې داسې MCQs چې ته په پوه نه سې دا 3 قسمه لکه نورې داسې راتلی چې تا ته اندازه ولګي چې دا مانه ټیم نیسي لا ټیم بر نه اخلي که نه MCQ به ته پرېږدوې هغه چې کلکولیشن والې راځي سوچ والې لا په کوم سټیټمنټ باندې پوه نه سلې به کوېسچن پیپر چې ډایرکټ مارک کې لکه 3 نمبر MCQ ده که نه 3 نه به دایره وویله به 3 ته تیر نشان جوړ کړي چې دا MCQ پات اصله مانه کوېسچن پیپر یې باندې رایټینګ کوای شي لکه مسله نه وي ټیک ده که نه نو چې کوم MCQ ډایرکټ درځي چې تا ریډ کړه تا ته جواب پته ولګېدله بل MCQ چې MCQ به څرنګه سالو کې د پیټرن ته بیا راځو د ټایم منیجمنټ والته MCQ چې دا 50 نه واخله 75% پورې MCQ چې امپارټنټ شای چې دا سټیټمنټ ته سټیټمنټ چې بیا هغه حصه ده چې تا نه غوښتي چې شای دي چې کله MCQ چې په دې خبرې باندې پوه سې چې له تا نه غوښتي چې شای دي نو ځینې MCQ داسې چې تا ته به 100% جواب میلاو شي چې دې پته ته ولګېږي چې تا نه غوښتي چې شی دي ځینې MCQ داسې چې تا ته به 50% جواب میلاو شي چې کله تا ته دې پته ولګېږي چې دې MCQ چې ما نه څه شی غوښتي دي صحیح ده که نه نو دا چې کله ډېر اوږد سټیټمنټ وي بله ورځ مې یوه ویډیو کتله موږ میډیکل والے MCQ لکه ښه اوږدي وي هغه چې دا ټیپ ورکړی و چې کله ډېر اوږد سټیټمنټ وي مې له سټارټ مه په شروع کېږه اخري فکرې ته راځه ریډ کوه هغه چې تا نه چې کوم سوال کړی که نه هغه اخري فکرې چې نو چې تا ته پته ولګېږي که نه چې لکه فزیکس MCQ مثال چې ما نه ورک غوښتی ده چې ورک چوره ده نو ورک په تا ته به ډایرکټ سوچ ته راشي چې ورک چې ده F.D ده فورس ملټیپلایډ بای ډسټنس ده صحیح ده که نه یا یې پاور تا نه غوښتی ده نو تا ته به ډایرکټ په فارموله ذهن چې ته راځي چې څه شی ده F.V ده یا ورک ډیوایډډ بای ټایم ده چې تا ته دې پته نه وي چې ما نه غوښتي څه شی دي بس بیا به خالي MCQs چې شورې به یې څه شي پته نه لګېږي نو لکه MCQ چې له ټولو ضروري شی چې ده که پوره سټیټمنټ باندې نه پوهېږې که نه اول په پوره سټیټمنټ باندې پوه کول دا لکه بیسټ طریقه ده خو که پوره سټیټمنټ نه پوهېږې چې دې شي تا ته پته وي چې ما نه غوښتي څه شی دي لکه دې حصې باندې چې نه سې پوه د MCQ باندې وکړه پوه نه سلی بس دا ښه ده چې سکیپ یې کړي وکړې او ونه کړې لکه شاته بیا که توکه په لګوې که نه لکه چې کوم کوېسچن هغه مین پوینټ یې تا نه غوښتی MCQ خو لا اوږد 3-4 فکرې سټیټمنټ وي یوه فکره سټیټمنټ وي چې یوه فکره سټیټمنټ وي هغه چې ډایرکټ پته ولګېږي چې اوږد سټیټمنټ وي هغه چې به ته ځان ته شی غواړې چې ما نه غوښتي څه شی دي ډېره مسله د انډرسټینډینګ چې دی والا MCQs چې دی والا راځي چې زنډکي ته فارمولې پته یې هر څه شي پته یې ورته خو دا اندازه نه ورته ولګېږي چې ما نه MCQ چې غوښتي څه شی دي ټیک ده که نه نو چې کوم شی ته نه غوښتی اول ځان ته سپیسیفای کول نه اسانه طریقه دا ده چې ته په پوه سلې چې دا شی ما نه غوښتی ده انډرلاین که په مارکر باندې چې دا شی ما نه غوښتی ده صحیح ده که نه نو چې د انډرلاین که چې ته څرنګه سټیټمنټ ته ګورې تا به نظر هغه انډرلاین جي ته ځي تا به هغ جي ته نظر ځي چې دا شی ما نه غوښتی ده ډایرکټ په دې سوچ خپله فارمولې ته ځي چې دې شي خو دا فارمولې دي صحیح ده که نه چې کله په کوېسچن پوه سلې چې ما نه غوښتي څه شی دي نو دا بیا په MCQ باندې ډیپینډ کوي خو لکه 50 to 75% چې ده دې سره تا MCQ سالو شي بل چې ده چې کوېسچن باندې پوه سې بیا به خپله سوچ وکړي چې دې کوېسچن جواب څه شی ده دې کوېسچن جواب څه شی ده لکه ورک یې غوښتی ده که نه ته ډایرکټ ورک کلکولیټ که چې دې ما سره دوره ورک راغی آپشن یې به دوره نه ریډ کوې
په خبره مې پیاړو که نه پیاړو اول به کوېسچن باندې ځان پوه کې لکه دومره ډېره ګرانه نه وي دا خو ځلته موږ خبرې کوو که نه لکه یوې MCQ باندې موږ لا خبر کوو چې په کوېسچن به ځان پوه کې بیا به چې دا به سال کې خپله به جواب روباسې بیا به خپل جواب چې دا آپشن سره میچ کوي چې کوم جواب تا آپشن سره میچ راشي دا آپشن ټیک ده اجنه MCQs بیا داسې شي چې سړی خپل جواب نسي رباسلی بیا آپشن ګوره ورسره لکه ځینې MCQs چې جواب آپشن چې پروت چې آپشن ته ورسره ریډ کې پسه به پوره په پیاړې به هغه چې آپشن ورسره کتای شي خو لکه کوشش په دا کوو چې اول کوم شای ته نه غوښتی ده به فایند کې چې دوره جواب ما سره راغی لا دا شاید د بیالوجي ول کوم کوېسچن یې کړی ده خپل ذهن چې بیا ونیسي چې دا جواب یې ده بیا آپشن سره میچ کې چې دی چې کوم دا جواب آپشن چې شته که نشته ده که جواب آپشن چې نو میکسیمم چانس دا ده چې تا به MCQ ټیکي صحیح ده که نه بل داسې MCQ چې هغه تا ته داسې حساب چې راغله چې ته پوره په پوه نسلې اوس ته دې ته سوچ کوې چې دا خو ایکسپشن نه وي چې کله په MCQ باندې سړی پوه نسي که نه تاسې به ټیسټونه کړي سړي ذهن ډایرکټ دی ځي ته درومي چې دا خو لکه چې ایکسپشن ده نو چې کله په MCQ باندې پوه شي هغه MCQ ته به ایکسپشن باندې بالکل سوچ کوې نه ځکه چې ایکسپشن پیپر یې چې چیرې 4-5 راځي داسې نه چې ټوله پیپر له ایکسپشن نه ډکوي نو چې کوم MCQ باندې پوه نسلی دا ایکسپشن نه ده دا نارمل شاید خو ته نسلی په پوه په خبره مې پیاړو که نه پیاړو صحیح ده دا سوچ به نه وته که چې دا MCQ خو یې له ایکسپشن راخیستې ده ټیک ده نو بیا چې دا یو خو دا دوه خبرې سلې چې کوم MCQ درځي اوس بیا ټایم منیجمنټ ته راځو ټیک ده که نه چې کوم MCQ فرست اټمپټ چې درځي تا ریډ که تا آپشن ډایرکټ ذهن چې راغی چې دی چې دا آپشن ده نو آپشنز دې وکتل تا کوم ذهن چې آپشن و میچ څه آپشن سره دا به ډایرکټ ټیک کوي لکه که آنسر شیټ چې فیل کوي ځینې کسان یې داسې کوي چې ډایرکټ یې فیل کوي ځینې داسې کوي چې 10 MCQs وکړي بیا آنسر شیټ چې فیلینګ کوي صحیح ده که نه نو به ډایرکټ ټیک کړي چې کوم MCQ باندې پوه نسلی په سټیټمنټ لا سوچ ته نه غواړي لا کیلکولیشن ده MCQ به چې دا فرست اټمپټ چې لکه اولني ریډ چې بیا نه کوي MCQs به پرېږدوي هغه به ځان ته مارک کوي مطلب یې تیر نشان تشه ورته جوړ کړه چې دا MCQ مانه پاته سله دا کوېسچن مارک په وکړه سټار په جوړ کړه هر سړي خپل طبیعت ته بیا چې کله ته دې چې لکه ټولو نه زیاته فایده دا ده چې اکثر زڼکي داسې چې 200 MCQs دي د 180 یې کړي که نه آخري 20 ورته پاته یا ټیم پر ختم سي لا 170 کړي آخري 30 ورته پاته یا ټیم پر ختم سي بیا چې شاته هغه ټیسټ صرف وګوري که نه بیا دته دا سوچ ورشي چې اوهو دا خو هغه ټولې هغه MCQs دي چې ما ته راتللی ورسره نه پاته سللی نو چې کله ته فرست ریډ چې هغه MCQs کوې چې تا ته ډایرکټ درځي دا سوچ والے کیلکولیشن والے نه کوې نو تا نه به داسې MCQs قطعا نه پاته کېږي چې تا ته درځي او بیا تا نه پاته شي نو چې کوم MCQ درځي اول چې وکړي بیا که کیلکولیشن والا پاته شي لا سوچ والا پاته شي په هغه به د زړه نه وي پسې بعد بل چې دغه ترتیب چې چلیږي بیا پاته کېږي ډېرې کمې ځکه چې منیجمنټ په دې چې کوم MCQ درځي میکسیمم ټیم چې واخلي 15 سیکنډ اخلي له دې ډېر نه اخلي چې سټیټمنټ یې لږ اوږد دي چې کوم MCQ درځي چې کوم MCQ نه درځي که نه هغه ته به تا سوچ نه یا 3-4 منټ پې ته ناوالي صحیح ده که نه نو لکه ټیم بچ کولو دا له ټولو اسانه طریقه ده چې کوم MCQ ډایرکټ درځي اټیم کوی چې په سټیټمنټ نسلی پوه لا کیلکولیشن ده لا سوچ غواړي ډایرکټ یې مارک کوه لکه دوباره له سره ریډ کوم فرست اټمپټ چې مخ ته درومه چې کله ته تر 200 پورې لاړې اوس 120 داسې MCQs دي لا 100 MCQs دي لا 140 MCQs دي چې تا به فرست اټمپټ چې کړي 80 کېدای شي ضروري نه ده چې له 100 به زیات وي خو دغه 80 لا 100 MCQs چې ده که نه د خپل کوم ټیم جوړیږي به لکه پوره ټیسټ حساب سره به لا ګنټه جوړیږي لا به 1 ګنټه 10 منټ جوړیږي تا به دا 50 لا 45 منټ چې کړي ولې چې تا ته درتللی که نه ډایرکټ یې کړي دي نو چې کومې سوچ والې لا کیلکولیشن والې MCQs دي به تا نه ټیم ډېر غواړي نو هغه ډېر ټیم چې ده به بیا ته مینیج کوای شې ځکه چې تا ته هغه مخکې MCQs ټیم تر بچ کړی ده بیا که تاسو لکه دومه خبر اوس فرست اټمپټ ته پوره که کوم MCQs تا ته ډایرکټ درتللی دې وکړلې اوس دوم اټمپټ ته راغلو اوس بیا تاسو باندې ډیپینډ کوي که تاسو دوم اټمپټ چې پوره ټیسټ کوو چې موږ 200 دوم چې پوره کوو که نه دریم ته راځو خو تاسو ټیم کم ده زه وایم چې دوم به ښیي چې بس بیا دوم چې پوره کوو نو دوم چې دا دوم ټیسټ دوم ریډ چې ته ټیسټ ته اوس ورکوې بیا چې دا
چې کوم ایم سی کیو تا نه لږ ډېر سوچ غوښتل کیلکولیشن والی دي هغه ته به پریفرنس ورکوې له هغه ایم سی کیوزو نه چې اتې کنفیوز کولی اتې په سټیټمنټ نه پایدلې صحیح ده که نه چې کوم ایم سی کیو سوچ غوښتل کیلکولیشن ایم سی کیوز به هغه ته به پریفرنس ورکوي لکه کوشش به کوي چې دا مخکې څنګه وکړي له هغو ایم سی کیوزو نه چې سټیټمنټ یې ته کنفیوز کولی دا په پوه نه سللی پیاړو په خبره مې که نه لګیا خو ساده پښتو چې ته صحیح ده که نه بیا اوس نورې خبرې یو څو لکه سټرس نه ځان بچ کولو لپاره چې کله د ایم سی کیو وکړه مارک ته کړه آنسر شیټ چې د چې ایم سی کیو فیل کړه بلکې آنسر شیټ چې نه چې کوېسچن پیپر یې چې د ایم سی کیو مارک کړه بس دا د مارک کړه دې باندې به بیا وکړه سوچ کوې نه بیا ریډ کوې دا ډېره مسله زڼکو ته له دې جوړه شي چې یوه ایم سی کیو مارک چې دی چې بي آپشن ده بیا شاته بیا سوچ پسې کوي چې یاره دا بي به مې ټیک کړی که نه بس بي دې ولګاو بس ټیک ته اوس یې پرېږدوه مخ ته درومه وکړه بلکل چې کومه ایم سی کیو دې مارک کړه دا داسې ده لکه دا تاسې ټیسټ چې بیا وکړه ستا نه ده صحیح ده که نه بیا دوباره سوچ په قطعا نه پکوه کله کله سړي نه داسې وسي چې ما سره خپله سل دي چې 55 نمبر ایم سی کیو مې فیل کوله 56 مې فیل کړله نو چې 56 مې فیل کړله هغه 56 بیا آپشن چینج کولو ما سره بلکل لار نه وه بس 56 ایم سی کیو ما ټیسټ چې پرېږدوله بلکل مې ریډ نه کړه ماله چې که ریډ کړی مې وه آپشن مې غلط لګولی وه راتلله څه شی به فري کتی چې به دا به اوسلی وم چې دا خو مې ایم سی کیو غلطه کړه اصر نه غلط اصله نو چې آپشن دې فیل کړله دی آپشن دې ټیک کړه کوېسچن پیپر یې چې دا ایم سی کیو چې دا له تا ټیسټ نه ډیلیټ سله دا به بیا وکړه ګورې نه صحیح ده که نه ډېر ځڼکي لکه له دې خرابېږي چې ایم سی کیو چې آپشن ټیک کړي بیا بار بار سوچ پکوي بل داسې ایم سی کیو ده چې تا اول یو آپشن ای آپشن دی ذهن چې ورته راغی اوس یې لا ټیک کړی دی بیا د ذهن ورته بدل څه چې دی چې بي نه وي صحیح ده که نه نو دې باندې ما خپله چې څوره سوچ کړی ده لکه اکثر چې کله تا باندې داسې درنه خبر راشي لا سوال تر باندې راشي بیا اول فیصله سړي ته ضمیر ورکوي چې ته داسې کار وکړه تاسې به چې سوچ په کړی که نه به مو یې په کړه ضمیر فیصله چې ده که نه آله ټولو بهترینه فیصله وي لکه ضمیر چاته غلطه فیصله قطعا نه ورکوي نو چې کله ایم سی کیو چې د یو آپشن سلیکټ کا بیا سوچ پکې چې دا بل آپشن نه بل آپشن ته مجه بس اول د کوم ذهن چې آپشن ورته راغلی ده دغه آپشن طرف ته درومه لکه ډېر چانس دا ده چې دا آپشن به څه شی ټیک پوي صحیح ده که نه بل یوه لکه انسان ده پوره نه ده 200 ایم سی کیوز یې کم دی چې داسې ایم سی کیوز کیدای شي چې ته به نه په پیاړې خو په آپشنو بیا نه پیاږې لکه صحیح کوای بیا نه سې بیا به توکې طرف ته را درومې توکه به لګیا خو لږ ایجوکیټډ کسان یو که نه نو ایجوکیټډ طریقې سره به توکه لګیا ایم سی کیو ده که نه چې ایم سی کیو ریډ کې کم از کم دې پته خو یې لګېږي که نه چې دا له دغه ټاپک نه راغلی ده لګېږي که نه ریسپانس راکوه چې خیر دا سوال کوای سو صحیح ده که نه نو چې دا پته ته ولګېږي چې دې ټاپک نه ایم سی کیو راغلی ده نو بیا به ته آپشن ته وګورې چې دی چې کوم داسې آپشن دي چې دا بلکل دې ټاپک سره ریلیټډ نه دي لکه اکثر چانس په چې جوړېږي داسې ایم سی کیوزو چې نو چې کوم آپشن یې ټاپک سره ریلیټډ نه دي دا به الیمینیټ کړي لکه دا آپشن خو بلکل ستا نه پسې چې ریلیټډ نه دي پسې نو که یو آپشن الیمینیټ سه که دوه الیمینیټ سله تا ته به لا دوه آپشن پاته سي لا درې پاته سي خو کوشش کوه چې لکه آپشن یې دوو ته راولو چې کله توکه لګوو چې آپشن یې د دوو ته راوستلې نو 50% چانس ده لا به ټیک یا لا به خطا یا که آپشن یې چلوري ته ته که نه توکه په لګیا مې به دا کیسه نه چې لا به ټیک یا لا به خطا یې درې ورتي خطا چانس ته یا ورتي چې دا څه شی ده ټیک ته نو آپشن یې به ځان ته کموې چې کله توکه لګوې لا داسې ایم سی کیو ده چې کنفیوز سلې په صحیح ده که نه نو آپشن یې چې ځان ته کمې کړې نو ډېر چانس دا ده چې تا توکه به څه شی کېږي صحیح به لګېږي هغه خبر خو مې ته وکړه چې داسې ایم سی کیو ده چې هغه چې تا نه آپشن چینج کېږي چې اول د ای نیولی وه اوس بیا بي طرف ته د ذهن درومي نو بیا به هغه چې کوم آپشن ته ځې چې اول د ذهن چې کوم آپشن راغلی ده که نه دغه لکه داسې ده چې ضمیر فیصله ده نو ذهن چې دی چې څه شی پراته دي که نه هغه طرف ته به درومې ټیک ده که نه نو دا خبر مو وکړه چې ایم سی کیو د یو ورته ټیک کړله نو بس دا ایم سی کیو چې ده تا له ټیسټ نه څه شی سله ډیلیټ سله دا به بیا نه ریډ کوې چې د ایم سی کیو چې به اوس څه شی صحیح مې کړې ده که غلطه مې کړې ده نه دومره ټایم تا سره نشته د یو ورته ایم سی کیو کولو ټایم ده ودې کړله بس ټیک ده اوس که تاسې څه کوېسچن یې ووایو بېغمه
که ته دا راځي چې سره کنفیوز دی وایي چې دوی ځان څنګه واسه په یو ټیم کس چې ګیرو ټینشن دی راځي صحیح ده اوس که څه راځي صحیح ده وخت ده دا ځکه دا کوي this level is still تیرا ته کنفرم ده ایکسپریس دا اوس 40 دین دی صحیح ده کنه دا سلیمان چې کوم ډیټ وشاو 13 تاریخ ته 40 نه 2 ورځې کم راځي لای ورواش کم راځي صحیح ده کنه نو اوس دغه 40 دین چې شه یو ځنکای چې چناچه د اف سی ویلی ما خپل سوچ دا ده چې چناچه د اف سی ویلی لکه وکه امپټی مایند نی چې هیڅ شای زین چې نشي چناچه د اف سی ویلی دای دا 40 دین چې دوره تیاری کوي چې د 150 پر نمبر اخیستا چې دا اوس ټیسټ په حساب 200 نمبر وچه صحیح ده کنه نو اوس مطلب دی 40 دین چې دا سيزن کای چې ایغه سټډي کمزور ده لکه کورس پورا نه کړای نو زه تقریبا چې ډیر سلو کورس کوي کنه چې 15 دین چې دا زوان چې دا فرست ایئر لکه و ایئر وال چې دا ساينس سبجیکټ کیږي چې لړ مهنت ډیر کوي لکه وجه چې فزیکس 10 چپټر دی کنه فرست ایئر چې کیمستري 12 دی بیولوژي 13 دی 35 چپټر راځي کنه نو چې وجه 2 چپټر لا دوونه لږه زیاته کوي کنه نو 15 ورځو ته سیخیږي لا 16 ورځو ته ټیک تا کنه اوس چې څوک 2 چپټر کوي داسې ترتیب دی کوي چې و سبجیکټ چې لینتي چپټر وایي یا بل سبجیکټ چې کم چپټر وایي لکه فزیکس چې اولنی چپټر وړوکی ده بیولوژي چې بیا لږ اوږد ده نو فزیکس بیولوژي وال سره میش کا مې کیمستري چې وړوکی چپټر ده بیا دوم سبجیکټ چې ده ځینې خلک داسې کوي چې بس یو سبجیکټ ترو اوټ ونیسي لکه روجه یو سبجیکټ نه 2 چپټر کوي خو هغه چې لکه منیجمنټ کوه داسې ځنډکي ته خبر کوم چې هغه چې د تیاري کمزوری ده لکه ریویژن یې داسې خاص نه دی کړی هغه خبر ده صحیح ده کنه چې دی به ټیټ ریویژن کوي دی به 15-16 دین چې دا فرست ایئر کورس سړی بل چې دا کم از کم ګنټه به ام سی کیوزو پریکټس ته ورکوي دا یو ځنډکي پاره ده چې ریویژن یې لکه ډېر کمزوری کړی دلی نسته ده داسې خاصه بیا دغه 15-16 دین چې دا لا 17 دین چې سیکنډ ایئر کورس اړی یوه ګنټه به ام سی کیوزو پریکټس ته ورکوي هغه بعد 10 لا 8 دین چې پاته سلې هغه چې به ډېر چې دا به د ام سی کیوزو پریکټس کوي صحیح ده کنه اچھا داسې ده چې وایي چې ما ریویژن یې ښه ډېرې کړي دي کورس مې برابر ده نو د کمزوریان خپلې سړي ته پته لکه دا ټیسټ چې دا کنه ټیسټ دا تاسې پریکټس پاره ورکوو یو خو دا ده چې تاسې ټایم منیجمنټ په پچې زده کوو لکه ما چې کومه طریقه ته وښوله که نه نو دا به تاسې اوس دغه ټیسټ چې اپلای کړو کیدای شي چې داسې ځنډکي چې هغه ته دا طریقه نه فټ کېږي نو هغه به بیا دا طریقه نه اپلای کوي هغه به چې ده سره خپله مخکې کومه طریقه وه اوله ما ټایم مو سره بچت څه نو هغه ته بیا په کار دي چې دا طریقه لکه د ټیسټو چې خپله زړه طریقه پرېږدئ دې طریقې ته سویچ شي صحیح ده که نه لکه ټیم والا طریقه بل چې دا ټیسټ په تاسې ټیسټونه به دې پاره ورکوو چې تاسو ته به خپل ویکنیس پته پچې لګېږي تاسو سرجي دو ته به دوباره ټیسټ ورکوو وری جان سره وری اجان سر کیو نو چې تاسو ته اندازه ولګېږي چې ما دغه سبجیکټ چې دا دغه چپټرو چې کمزوری یې چې ام سی کیوز لکه چې کوم چې د ډېرې خطا یې نو هغه چې به کمزوری یې که نه نو چې کومو کسانو ریویژن یې صحیح هغه به هغو چې دغو چپټرو ته توجه ورکوي چې کومو چې دو کمزوري وي ټیک ده که نه ام سی کیوزو پریکټس چې ده لکه 2 سانه که چا نه یې شروع کړی ښه روغ ام سی کیوزو پریکټس شروع کړو ځینې کنسپټونه داسې چې که کتاب ته 10 ورته ووایي نه زده کېږي خو چې کله ام سی کیوز وکړي به هغه سره کنسپټ کلیر شي نو ام سی کیوزو پریکټس په شروع کړو سټارټ چې داسې کېدای شي چې تاسې به 20 چې چیرې 5-6 لا 7 ام سی کیوز ټیک کو 3-4 ټیک کېدای شي داسې کېدای شي 20 چې د 20 ټیک کړلې لکه کوم اکیډمۍ چې د کوچینګ کړی ده له کوم ټیچر وال نوټس دي ویلي دی هغه وال ام سی کیوز کیا نو مې ډېر چانس دا ده چې ډېر ام سی کیوز به ټیک کیا صحیح ده که نه نو بیا دا به تاسې پریکټس سره خپله امپروو کېږي سټارټ چې د 20 چې 5 ټیک دي دوم مري چې کیا 7-8 ته به ورسېږي درېیم مري چې کیا خو لکه داسې نه ده چې تاسو وایئ چې یو قسمه کتاب به بار بار ریوایز کوو نه ام سی کیوزو څو کتابونه ځان ته پیدا کړو که نه په هغه باندې پریکټس کوو دا خبرې هغه پاره ده چې چا تر اوسه پورې ریویژن یې روغې کړي دي به ښه ډېر پریکټس کوي هغه ټاپیکان به کوي چې هغه چې دی کمزوری به چېرته پته ته لګېږي دغه ټیسټ چې به پته ته لګېږي
چې دغه جي چې زه کمزوری یم دغه چپټر چې ځکه چې انسر کیه کوېسچن پیپر هر څه شاید درکوي ټیک ده بل چا کوېسچن شته ده جزاک الله ډېره مهرباني زه خو وایم چې ضرورت نشته پته ټول ایکسپلینیشن ته ټوله خبرې ته وکړو زړه له اخلاص ته ټیک ده اوس ټیسټ ته کومې دعاګانې در ټولې کومې طریقې اپلای کول